په دنیا کې ساوث افریقا واحد داسې ملک ته چې د شپږ اټم بم جوړ کړي خو د امریکا د پریشر په وجه باندې هغه اټم بم دی بیا ډیسپوز کړل هغه اټم بم دی ختم کړل دنیا کې 9 ملکونه داسې دي چې هغه سره اټم بمز دي او هغه کې پاکستان واحد اسلامي ملک دی چې پاکستان سره اټم بم دی جی دا اټم بم پاکستان سره د ډاکټر عبدالقدیر خان چې کوم زمونږه مطلب په مونږ باندې غټ احسان دی چې هغه زمونږ د پاره اټم بم جوړ کړو بیا د پاکستان حکومت ډاکټر عبدالقدیر خان سره کومه رویه ساتلې وه هغه الریډي د په تاریخ کې زمونږ د وړاندې ده خیر ساوث افریقا شپږ اټم بم ولې جوړ کړي دای څنګه جوړ کړي او امریکا دغه اټم بم په ساوث افریقا باندې ولې ختم کړل نو په دې ویډیو کې زموږ ټاپک دا دی ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ دنیا کې 9 ملکونه دي چې هغه سره اټم بم دي پاکستان واحد اسلامي ملک ته چې د سره اټم بم دی 1970 کې ساوث افریقا کې یو نسل پرست حکومت راغلو نسل پرست ساوث افریقا حواله سره نیلسن منډیلا حواله سره ساوث افریقا کې ګوره سپین خلک هم دي او تور خلک هم دي نو هغه ټایم کې 1970 کې بچ کړه د سپین سړی حکومت راغو هغه بس سپینو ته ډیر ښه نظر کول او تور لوي رائټس نه ورکول چې کله به تور سړی حکومت راغو هغه به تور خلکو له ډیر ښه رائټس ورکول او د سپینو خیال به نه ساتلو نو لکه تاسو کله ساوث کرکټ ویډیوز ډیر مرګري زمونږ ګوري او زمونږ پیج هم موستلی کرکټ حواله سره وي نو ډیر مرګري چې کوم وي تاسو د ساوث افریقا ټیم وګورئ کګي سو رباډا وګورئ تور دی او د ساوث افریقا کوینټن ډیکاکو ګورئ سپین دی نو ساوث افریقا په ټیم کې به تاسو د تور او د سپین کمبینیشن ملاویږي ځکه ساوث افریقا داسې ملک ته چې دی کې دغه 2 نسلونه آباد دي تور او سپین نو هغه ټایم کې 1970 کې په ساوث افریقا کې یو نسل پرست حکومت راغلی اقوام متحده 1970 کې په دې هتیار باندې پابندي هم لګولې وه چې مطلب څوک په هم اسلحه خرڅوي یا اخلي نه او سپیشلی په اټم بم باندې په اټم بم جوړولو باندې هم یونایټډ نیشن 1970 کې پابندي لګولې وه ساوث افریقا سره 2-3 لارې وې چې هغه په دې شرایط باندې د اټم بم جوړ کړو د اټم بم جوړولو لپاره 3 سټپ دا دي چې یو خو به ریزن ښه چې د اټم بم ته ولې جوړې لکه څنګه چې اوس ایران او امریکا جړه پنخته دي نو ایران او امریکا جنگ په دې خبره شروع ده چې ایران وایي مونږ اټم بم جوړو او امریکا بولوي ولې به اټم بم جوړې اټم بم به ته نه جوړې امریکا چې کومه ده هغه ملکونه د دنیا څه داسې ملکونه چې هغه اټم بم جوړولو ته په دې وجه نه پرېږدي چې دوی چېرته د دې اټم بم غلط استعمال ونه کړي نو اوس امریکا چې کومه ده هغه ریسټریکشنز لګولو نو بیا هغه ټایم کې ساوث افریقا سټپ دا چې هغه وایي چې خاموشۍ سره به دا اټم بم جوړ کړو چاته به پته ونه لګي او بیا که چېرې موږ له خطره وي د یو ملک نه نو هغه ټایم به موږ دا راښکاره کړو نو دغه ملک یعنی دنیا به موږ نه ویریږي چې او دوی سره دا هتیار شته دی افریقا بیا باقاعده د دې ټیسټ کړی چې هغه دغه ټیسټ د اټم بم ټیسټ کولو دپاره دی باقاعده خپل تجربې کړې وي چې دا بیا د امریکا یو سیټلایټ کې پکچر د دې ګیر شو نو بیا امریکا له پته ولګېده چې لکه اشنایانو خو اټم بم جوړ کړی دی نو امریکا بیا په ساوث افریقې باندې زور راوړو چې نه دا به خو تاسو ډسپوز کوئ او دا تاسو بغیر اجازه جوړ کړی دی پابندیانې پرې لګول شروع شو جنګ جګړې پکې شروع شوې امریکا خپله آرمي ساوث افریقا ته ولېږله یعنی حالات خرابېدل په 1990 کې بیا د ساوث افریقا چې کوم صدر و هغه دا پروګرام کینسل کولو حکم جاری کو 1991 کې بیا ساوث افریقا کې چې څومره هم نیوکلیر ویپنز هغه ټول مطلب ضایع کړلی شو او امریکا سره په ان پی ټي معاهده په دې باندې ساوث افریقا او امریکا دستخط هم وکړو 1993 کې بیا دنیا ته وویلی شو چې مطلب دغه د ساوث افریقا دا کم کولډ وارو دا ختم شو امریکا ته خپل آرمي وویښکله او دغه ټینشن بیخي مکمل ختم شو نو په دې وجه باندې ساوث افریقا چې کوم دی خپل اټمي هتیار چې کوم دی ډسپوز کړي د امریکا د پریشر په وجه باندې